اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذ يتم البا زايكينا سورة انعام یوسل 250 نمبر آیت کریمہ دے اللہ پاک ارشاد فرمائے دے دا اللہ پاک حکم دے قال اللہ تعالی ارشاد فرمائے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا او نزدیم مورزی مال الیتیم دا یتیم مال تا نزدیم مورزی ناجائز طور باندې د اخیستلو دپاره په ناجایز طور باندې د خوړلو دپاره ورنږدې کېږئ قدر ما الا بالتي هي احسن مگر داسې طریقې سره چې هغه مستحسني ټولو نه ښه طریقه چې هغه د مال حفاظت دی مال یې ضایع کېږي په نور په باران باندې بیا به د مال حفاظت دپاره مال ته ورنږدې کېږي خو د خوړلو او د اخیستلو دپاره به جفت هم نه ورځي یا د یتیم مال راواخلي او په تجارت کې ورلو لګي انویسټ کې ولا کاروبار کې ولا لګي کاروبار په ولا لوی یا کاروبار په ولا لګي چې پاره کې د نقصان خطر عام عادت کې نه نو بیا داسې کولو مستحسن او ضروری دي او بل ځکه الله جل جلاله فرمایلی دي وې دا یتیمانان ستاسو روریان دي یتیمانان ستاسو روریان دي رور به پخوا د رور خیر خواو د رور نوم به چې واخیستو هسې به د زړه کې د مینې او د محبت او د همدردۍ جذبې راوچتې شوې د رور او د خور دا ټکی به چې کله وویلی شو لږه موده وړاندې نو په زړه کې به د همدردۍ یو سمندر چپې وال شروع کړ دل و دماغ به معطر شو منور شو د شفقت او د مینې او د محبت نه به لبریز شو ډک به شو خو پاتې شو فی زماننا زمونږ په زمانه کې نن سبا د رور نوم چالي نو چاته دی چې د دشمن نوم واخیست د خور نوم چې اخلي نو لکه چې چاته دی د دشمني نوم واخیست دا زمونږ د عملونو شامت دی په دې معنی خفه کېږئ او که خوشحالېږئ دا سپینه خبره ده صفا دا د دې امت دې وخت کې عذاب دی چې کومې رشتې به د یو بل دپاره د لاس ورکولې وي په مشکل کې او خوشحالي به ورسره دوچند شوه ډبل به شوه او همدردي به وه دعاګانې به وي په یو بل به خوږېدل وو چې هغه رور او خور دي نن هغه دشمنان شوي دي دا د دې امت عذاب دی ګورې ښه دغه ځان له یو خبره ده خو یتیمانان وي ستاسو روریان دي مطلب خیرخواهي به ورسره کوئ رور د رور خیرخواهي دشمن ني سورة بقره 220 آیت مبارکه دی وقال الله تعالی او الله تعالی فرمایلی دي چا ویلی دي دا خدای پاک خبره خو منل پکار دي کنه ويسألونك عن اليتامى او دا خلق تانا د یتیمانانو بچو د حکم پختنه کوي محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خلق تانا د یتیمانانو بچو د حکم تپوس کوي قل ورته وایه محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس تانا پزمکه کړی دی په فرش کړی دی او جواب الله تعالی د عرش نه ورکوخه د اسمان نه رالو اسماني جواب رالو جواب کې دی ته وایه اصلاح لهم خیر چې د دې د مصلحت لحاظ ساتل دا زیات بهتر دي وان تخالطوهم او کدوی تاسو په خرچه کې شریکوي شامل ساتي واخوانکم نو تاسو روریان دي او رور خو ضرور خیر خوای رور خو ضرور مال ضایع کوي نه بلکې د خپل مال په شانتي ضرور د مال حفاظت کوي کنه کوي رور لا مونډ لګي مونډي وباسینا رور لا بیخ لګي بیخي وباسینا نو ستاسو روریان دي مطلب دا دی چې د دې یتیمانانو به بیا مونډ لګوئ بیخ به لګوئ بیخ به وباسئ نه مونډ به وباسئ نه او باقي پاتې شو دا چې څوک مصلحت ضایع کوونکی دی او څوک د مصلحت لحاظ ساتونکی دی څوک فساتی دی او څوک جوړ جاړی راوستونکی دی نو الله پاک وی والله یعلم المفسد من المصلح الله پاک ته فساتی او مصلح اصلاح کوونکی دواړه معلومه دي که نه دي معلومه زه چې ښه کوم دام ورته معلومه دي او چې بد کوم دام سي در پرده د چا خیر غواړم په شیشه د چا خیر غواړم که نه نو هغه ته پته نه خو الله پاک ته څه ده او زه خو نیکي چا دپاره کوم الله د رضا دپاره نو هغه ته پته یا دغه شانتې په شیشه مې چاته
ډنډ کنستی دی، کنده مې کنستی ده، کوې مې ورته کنستی دی. نو هغه خو ورته پته یا پته ورته نشته دی زما د رموز نه خبر دی یا نه. خو الله پاک خو په سر ولاړ دی، الله پاک ته خو هر څه معلومه دي. دا اوس هم چې کوم آیت ویلو د سورت بقرې 200 د دې په شان نزول کې حضرات مفسرینو یو واقع لیکلی ده رحمهم الله. د شان نزول وایي د دې آیت پس منظر کې چې کوم واقع او سوال جواب پیښ شوی او د دې بیک ګراوند کې څه واقع شوی هغه داسې کار شوی چې د یتیمانانو په حق له خدایتونه تاسو هم واورئ د مام واورئ کنه. پرون هم څه ویلي چې څوک د یتیم مال په ظلم خوري نو دی په خېټه کې ساچي د جهنم هور ډکوي او چېرته به ځي دی که خیري جهنم ته. او اوس دلته راله چې د یتیم مال په غلط نیت باندې جوخت هم مه ورځئ. نو یو خو زمونږ او ستاسو اورېدل دي که نه، یو د حضرات صحابه کرام اورېدلو. الله اکبر. هغوی به د عمل په نیت باندې دا غوږونه داسې بروس نیولي و، توجه سره به ناستو نبي علیه السلام ته، که ورباندې به د صادر غوړولی که نه نو ټول به ورلاندې راتله، داسې به مجتمع ناستو، خواره واره به نو، خبرې ته به غونډ ناستو او داسې به ساکن ناستو. که مرغۍ به راله او په سر او په اوږه به ورته کېناسته نو هغې به ویل چې ګینې دا چېرته یو غټ ګټ پروت دی، کاڼی چټان پروت دی یا لرګی دی، داسې به توجه وه د هغوی. نو هغوی فکرمند شو، هغوی خو دوزخ نه ډېر سخت یارېدل که نه. الله پاک دې زمونږ او ستاسو زړونو کې هم یره ترهه پیدا کړي. مسلمانانو یارېدله، هغوی سره خو به یتیمانانو ځکه جهادونه و که نه. په کوم قوم کې په کوم کلي کې چې جهاد وي هلته به خامخا کونډه هم وي، یتیم به هم وي، یسیر به هم وي. او عام مسلمانانو کې که جهاد ورکې نه وي نو مرګ خو شته دی. نو هغوی سره کورونو کې یتیمانان به چا سره به ترور سره به ورارو یتیمو، او چېرته به نیکه او نیا سره به یتیم بچی و، او چېرته به تره سره د تره په پرورش کې، چېرته د ماما په پرورش کې، خو هر کور کې به څه یتیمو. نو هغه دور کې مسلمانان چې صحابه کرام و هغوی سره یره پیدا شوه، دا د رښتیاو یره وه. دا زما ستا یره خو داسې که نه چې استاد چې سره میلاو شو یاره چې زه د الله نه ډېر ویرېږم او ډایرکټ مې 2-3 سروس یې راکوزي کړي دي دغه نه د بجلۍ نه، ډېر عجیبه زه خدای نه ډېر سخت یارېږم او ډایرکټ اے سي لګېدلی، ډایرکټ بجلي لګېدلي، خدای نه ډېر سخت یارېږم. ملازم وي خدای نه ډېر سخت یارېږم او ښه دړادړ رشوت علي، خدای نه یارېږم. دا چې صرف په ژبه وایي که نه او حقیقي معنو کې د خدای نه نه یارېږي نو دا شیطاني عمل دی. شیطان هم ویلي دي زه د خدای نه ډېر سخت یارېږم. نو تاسو وایئ شیطان خدای نه یارېږي؟ چې یارېدی خو ورته اوس هم ورته ووایي ورشه آدم علیه السلام ته دې په ژوند سجده نه لګوله، قبر ته یې وله سجده ولګوه معاف کوم دي. نو څه وایي په ژوند مې ورته نه ده لګولې نو په مرګ به ورته څه ولګوم؟ منونکی دی، خدای نه یارېدونکی دی. او خو وایي قرآن کې راغلي دي، قرآن شریف کې راغلي دي شیطان وایي زه خدای نه ویرېږم. نو هغې حقیقي معنو کې د الله پاک نه ویرېدل، د الله ویره دی زمونږ په زړه کې الله پاک پیدا کړي. نو هغوی داسې کار وکړه چې بس دلته آیت واورېدو، بیان یې واورېدو، بس چې چاته آیت او بیان ورسېدو هر کس رالو او د یتیم خرچه د خپلو بچو د خرچې نه بېله کړه. تاسو اوس غوږ ونیسئ ښه، د یتیم خرچه د خپلو بچو نه څه شوه بېله شوه. نو اوس زنانه چې په کور کې سحر ناشته تیاروي، چای وغیره د هغوی به څه ناشتې وي که نه، خو بیا هم نو خپلو بچو له بیل لوښي، بیل شکور، بیل پخلی، او یتیم که یو به که دوه به هغه له به بیل پخلی. اسان کار دی که ګران کار دی؟ دغه شان تنور لمبه کوي نو بیل اوړه هغه ګل بیل، سبزي او سالن پخول بیل. جوخ به هم ورته خپل بچي نه پرېښو، هغوی خو د خدای نه ویرېده چې خدای ویلي دي چې جوخ نه ورځئ، بس جوخ نه ورتله. چې جوخ نه ورتله سړی به ډېر زیات مشکل کې پرېوته، حرج رالو او حرج به داسې راتلو چې بیا به اوس دې طریقې سره ټیک شو، هغوی خو په ځان بوج کې خو حضرات صحابه کرام خو هلته د یتیم نقصان هم پکې شروع شو. څنګه مخکې به چې یو موټی اوړه د یتیم د چاټۍ نه راواخېسته او د خپلو بچو دپاره به 2 چونګه د خپلې چاټۍ نه راواخېسته، وا به یې غږل. نو اوبه داسې کار وکړه د یتیم به خوراک ته زړه نه کېدو، نو د نورو وروڼو خویندو بیا وخوړه، دا د سړي بچي چې د کم کس په پرورش کې به دا خپل د هغه ذاتي بچي هغوی به وخوړه، دغه شان سالن. او که مطلب د دې به و د یتیم به زړه کېدو هغه به وخوړه. خو هر ټایم خو د سړي خوراک او څښاک ته زړه نه کېږي که نه، که کېږي؟ یو خو مونږ یو صحبت ریشري یو ته مونږ ور پرېږده چې فاتحه ولګي سره، خو هر ټایم د انسان طبیعت نه کېږي خوراک ته. نو یتیم له به یې تیارې کړی و، د هغه بړه نه کېدو، همداسې به اوده شو مثلا، نو هغه خوراک به بیا سبا له خراب. دې سره د یتیم مال ضایع کېدل هم شروع شو. هغه مشقت د زنانو د نارینه خو بیل، خو د یتیم مال ضایع کېدل شروع شو. نو صحابه کرام فکرمند شو او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراله. او دا ذهن کې یاد ساتئ چې د حضرات صحابه کرامو کوم دورو دا دستور ساز، آئین ساز، قانون ساز دورو، شریعت ساز دورو، دې کې د مسلمانانو لپاره شریعت جوړېدو، احادیث پکې راتله، آیتونه به راتله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه کرام کېناسته
اوس د عرش نه په فرش د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو د جرګې د تماشا الله پاک کوي. صحابه ویل الله رسوله مونږه یتیم لا چې بیل پخلی کوو نو یو خو په خپل هم په مشقت کې یو لوښي لرګي بیل دي، زنانو ته هم تکلیف دی، لویه مسله دا جوړه شوه چې د یتیم مال ضایع کېږي. په خپله یې مونږ خپلو بچو له ورکوو نه، خپله یې هم نه خورو، ځان ترې نه ساتو، نو بل ټایم له چې ورته کېدو نو هغه شان د سنبالولو څیزونه خو نو څنګه چې مونږ سره د یخې المارۍ دي فرج او فریزر ورته وایي چې د قربانۍ غوښې ورکې اوس هم واوره پرتې دي که خیر داسې کار خو نه و هغوی سره. نو دلته تپوس شو او اکه ځای نه الله پاک جبرائیل علیه السلام له دا آیت ورکړو د سورت بقرې 200 نمبر وي دا وروړوله کوم آیت ته چې نن الله پاک زه او تاسو خپل فضل سره کینولي الحمدلله. دا آیت رالو آیت کې څه ویلی شو چې تا نه محبوب پیغمبره دا صحابه پوښتنه کوي د یتیم د حکم په باره کې، ورته ووایه د دې اصلاح بهتره ده، یعنی د دې چې ته د مصلحت خیال ساتي. ګوره یو د یو کس مال پروت دی که نه نو ستا په زړه کې د هغې دپاره درد دی خوږ دی چې دا ضایع نه شي، نو دغه صورتحال بهتر دی. او که تاسو ځان سره په خرچه کې شریکوئ که نه د هغې وړه یو ځای غږوئ، چای یو ځای پخوئ، سالن یو ځای پخوئ او طبخې او تنور یو ځای او خوراک په دسترخوان یو ځای وي، نو بس یو ټکی یاد ساتئ ستاسو ورونه دي. ما خو تاسو ته غاړه خلاصه کړه رور به ضرور څه خیر خواو په یو کور کې به رونه خویندې اوسېده ضرور یو څیز پرخې ته پروت دی، باران ته پروت دی، نور ته پروت دی، خور رور به هغه د خپل څیز نه زیات به د هغې خیال ساتلو، نه به یې ساتل دا رورولي خورولي به مونږ نه تېره، خو د عذاب خو را باندې اوس رالو چې د یو بل سوری په کاڼو ولو، تهجدو کې یو بل ته خیرې کوو چې خدایه خور مې په فالجو والی کړي، خدایه رور مې په فالجو والی کړي، چا لږ وتړه کې خدایه، او خدایه آسماني ګولۍ باندې ولګې چېرته کې په ټره کې ووهلی کې چې ختم شي، په تری کې خدایه جادوان پې کوو کوډې پې کوو لګیا یو رور خور تر زامن خو پرېږده چې لږ مال ور سره راشي بس راولګېدې وایي درې تر زامن راولګېد درې واړه وویشته په ولیمه کې وویشته په روټۍ کې وویشته دا چلې وکړه هغه چلې وکړه د یو ورځې اخبارونه ته راواله سر به در باندې وچونډي نو رور د رور خیرخوا دی ستاسو روریان دي مال به یې نه ضایع کوئ. الله دې د یتیم د مال نه وساتي او یاد ساتئ ګورئ زمونږ کلي کې د یتیم مال خوړلی کېږي او استاد جیم خوري یا ارحم الراحمین.